ولا لون چاله به ورکړي زه پس نن رالم په هغه خبره باندې لا اله الا الله محمد رسول الله چې دې دمه ته دا خبره نه وکړه زه دلته نه راځم بس کارتونه پوره شو نو بس کړي بس ته واپس نه راځم دا د وخت راځم واپس خو ملامت په شان سپینګیرم دي او ډېر د عمر رسیده خلک هم دي نو دې سره هم دغه شان کوي که نه نو چې دغه شان مسلمان زما نه بل سپینګیره پکې شته چې زه دوه پیرې تش وشاړم چې چا حق نه وي هغه له دې نه ورکوي هغه خلک دې والي چې هغه حقداري هغه خلک دې نالي چې هغه د خدای په لوی قهر اخته کړي چې د وس کېږي او دغه شارخ له خرڅوي بار هغه د خدای غرق او تباه نن پاکستان د سرو کپلره د سرو توتي دی د سرو چنچڼه ده خلکو بر راکه وخوړ یو پکې د سړي ځای نشته موږ ټول عوام خراب دي شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر زیات هم کې مهربانه وي قدرمنو هارون رشید یم دا مهال موجود یم فیضآباد کوڅې کې دوی سره به خبرې کوو چې دوی ته آیا اوړه میلاوي که نه میلاوي اسانه میلاوي که ګرانه میلاوي څونه تکلیفاتونه کېږي څونه تکلیفاتونه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته کاکا څنګه تاسو د څنګه دلته کې اوړه میلاوي دي که نه میلاوي یاره موږ ته اوړه میلاوي خو په ډېره غټه بې شرمۍ میلاوي څونه تکلیفاتونه تېرېږي یاره بس ډېر تکلیفات پکې دا دی چې چاته میلاو شو چاته میلاو نه شو چاته ویته د کم دی او چاته ویته د بل دی چاته ویته د بل دی که نه موږ ته دغه خو ووایو که نه او موږ ته اوړه نه میلاوي راشي دوه ورځو څه وجه بس موږ پته نه لګېږي نو وایي نن د جمعې ورځ ده نن د خالي ورځ ده سبا اتوار دی بل ورځ بل جنګ نه راځي او هغه دی او دغه دی دغه انې بانې راته کېږي خو اوړه راته نه میلاوي دغه یوه تروړه ده موږ ته نه میلاوېږي او په دې کسان ته چاته یو پاکټ میلاو شوی دی یا دوه کیلو یا ډړۍ ډړۍ نو که هغې وړي وړي دي ما سره سر یو کس لاړی او هغه دغه شان نار نه ورناستو زه اوس هوټل لاړم میګي میل ته اول ته دومره ګرم و زه واپس راغلم او دله زه جومات ته ورغلم او جومات نه مې راپاڅه ده ما ته ویل سبا اتوار دی او اوړه سبا چوټي ده او چې ماسپښین چې ګاډه راغلی و دلته والله لون چې چاله به ورکړی زه پسې نن رالم په هغه خبره باندې لا اله الا الله محمد رسول الله چې دې دمه ته دا خبره نه وکړه زه دلته نه راځم وکې ده تاسو خبره کوم دا هغه ته ورغلم او دلته راورسېدلم ما ته ویل چې دا بس کارتونه پوره شو نو بس ته واپس نه راځم دا د وخت راځم واپس خو میلاوېږي نه وړم دې اوړه چاله نه ورکوي ورکوي خلکو له ورکوي خو لکه دا ډېرو ډېرو ته میلاوېږي نه وړه ورکوي خو ډېرو ډېرو ته میلاو شي او ډېرو ته میلاو هم نه شي تکلیف یې ډېر زیات دې کې به ګورم ډېر زیات ستاسو په شان سپینګیرم دي او ډېر د عمر رسیده خلک هم دي نو دې سره هم دغه شان کوي که نه نو چې دغه شان مسلمان زما نه بل سپینګیره پکې شته چې دې دوه پیرې تش وشاړلم نو په خپله سوچ وکړه او د جومات راوځي ما ته وایي سبا راشه او نن میل بند دی او زه دا بیا ولاړ یم اوړه راته نه میلاوېږي تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې دا آیا دا به موږ د عوام به څه کوي دا ټول دلته دا دی ناست دي ولاړ دي دا ټول غریبانان په دې کې داسې خلک شته دی چې د هغه بیخي ما سره اوس یو کس په سکوټر باندې ناست و د میل نه را روان وم او ما ته یې ویل ما له بچه مه راځه که ما له 3 پاکټه اوړه راکړل یو به فی سبیل الله پکې تاله درکړم خو درد دا دوه زما اوړه کم راځي د میل نه ښه ډېر ته رالیږي کور په کور دې وله کوټه ورکړي داسې دې نه کوي کلي په کلي دې وله کوټه ورکړي هغه ډېر اسانه هغې کې مرګ نه کېږي هغې کې پروبلم نه راځي چې په کم کلي کې صادق کسان دي هسې پاکستان دا انکوایري کړې ده هر کلی معلوم دی هر یو کلي ته دې چې چا دوه تروړې کېږي هغه د هغه کلي ته لوډر ځي او په جومات کې دې تقسیموي خلکو له دې ورکوي چې د چا حق یې هغه له دې ورکړي چې د چا حق نه وي هغه له دې نه ورکوي هغه خلک دې والي چې هغه حقداري هغه خلک دې نالي چې هغه د خدای په لوی قهر اخته کړي چې د وس کېږي او دغه شارخ له خرڅوي بار هغه د خدای غرق او تباه نن پاکستان د سرو کپلره د سرو توتي دی د سرو چنچڼه ده خلکو بر راکه وخوړ یو پکې د سړي ځای نشته موږ ټول عوام خراب دي که موږ عوام سم شو که نه ټول خلک دنیا کې خلک روان په دې ګوره هر کله چې انسان د مور په خېټه کې الله پاک پیدا کړ کله 15 میاشتو ته دی ورسېدو نو الله جل جلاله په ده کې روح واچاو چې په ده کې روح واچاو نو دغه ژوندی شو نو الله پاک دته څه ورکول دی ډاکټر و انجینیر و دی ګاډی چلاو زمیندار و د پاکستان باچا و ده درته کودانه والا څه کول الله وله رزق ورکاو زه د دنیا ته په نهمه میاشت راغلی یم او زه په وړو پسې لکه سپو منډې وم ما ته به نه میلاوېږي زه د دنیا بازار زما مخې ته خور دی وګورې دا ونې دي که غرونه دي که دا فصلونه دي که غنم دي که جوار دي دا ټول زما دپاره خوراک او ته به د لوږې مرم یوه بوجۍ پسې به منډې وم هغه یوه بوجۍ م راته نه میلاوېږي کله مې پکې لاس مات شي کله مې پکې خپه ماته شي کله مې مشر پکې خوږ شي کله مې پکې خور لور خوږ شي دغې ته موږ ناست دي مهرباني وکړئ دا شی کورونو ته کلو تاکئ چې اسانه شي که نه سپټ یې بند کوي زموږ خالق او مالک بل دی او دې کې زیاتو خبرو ته حاجت نشته دی ښه انما الاعمال بالنیت زموږ چې څنګه باچا راغلی دغه شانې عوام که موږ ټیک شو زموږ باچا ټیک که موږ ټیک نه شو نو که نه موږ عوام نه ټیک په دغه ځای کې په لېڼ باندې ودرېږه لمر بل لمر راته وړه راوړه یو هغه لډي کور کې بل لاس کور کې یوه لاس باچې بس پام اچوه په 2000 روپو باندې څه شي ښځې پکې مړې شولې که نه دواړه مهرباني وکړئ چې دغه شان خپل کار په خپله باندې وکړئ خو تاسو زیاتی مه کوئ ظلم مه کوئ ډیکې چاله مه ورکوئ که دا کار کلو ته شو
هر کلی ته شه په کلی کې انکوایري کېږي بیا هم شوې ده بیا هم شوې ده بیا هم شوې ده 15 کاله مخکې هم شوې ده یو میاشت مخکې هم وشوه هر یو کلی لیکلی شوی دی کمپیوټر ته ختلی دی هغه مقدار بوجې کلو ته ولېږي او په جومات کې ورکوئ د دې نه اوچته خبره بله نشته که یوه بوجې ورکوئ که دوه ورکوئ که نیمه ورکوئ که بیا یې نه ورکوئ بیا پاک اعلان وکړي بیا وروره ستاسو حصه ختمه شي الله دې ستاسو مړ کړي زموږ دې مړ کړي نو خلک به تو میا میا نه کوي وهم نه کنه او دا زموږ مشران دي راغلي دي زموږ دپاره دا راغلي موږ لري خو زموږ دلته دا خلک چې کوم دی چې څوک یې واخلي څوک یې وانخلي دا وړه په داسې شیانو باندې چلېږي چې دې کې به نور کار هم چلېږي نور کار به پکې چلېږي ولې رشا به یار رشا به دوست دي ټول یې له یو شان دا رزق ورکوي رزق خو د الله په لاس کې نن یې تعالی مقدر کړی جهنم ډګري به تا ته میلاویږي چې تا موږ ګاونډي وګرځې او ته دغه ترونه راوالې بل لهذا مهرباني وکړئ تکیل مه کوئ کله وړه راغله خو په کلو کې ورکوئ او دلته دا تکیل مه جوړوئ دا غتنانه هلته ناست دي د هغو به څه خوري په تغبیه کې پرون دوه مړې شو د هغو به څه خوري نن په میاجي میل کې ورته کم هلته څو بب کې مري زنانه هم راغلي دي هغه که دنده ناست دي که پر زنانه هم ناست دي نو بس دغه شان په دونه تعداد کې به زنانه هم راغلي دي که تاسو دینه یو شاټ والی لري د سپینګرو نه راغلي وختي راغلي ما شاټ راغلي بس راغلي زنانه ما دي ځلې راغلي وسلسي لا ستتنا تاسو را مخکې چې موږ دا وایو چې بس دا شی د مکمل د حکومت په طرف نه یا بند شي او یا د په داسې سیستم باندې راشي چې د پښتنو هغه کوم زمونږ رویه وه څومره تکلیف نه تېرېږي دلته نو تکلیف زمونږ دغه تکلیف دی چې زمونږ زنانه ځي او د ناشنا خلکو سره هغه مخ کېږي او هغوی چې کوم د بې عزته کېږي نو آیا دا کوم سیستم چې دا د بیل په ذریعه باندې موږ ته د بجلۍ بیل پورته راوړي او زموږ نه دا پیسې وصولوي نو په دې سیستم باندې موږ ته دا وړه نه شي میلاوېدی چې لکه زموږ زنانه ځي او هلته د پردو خلکو سره مخ کېږي او څوک د جامې شلي څوک پې پرېږدي بې عزته کېږي نو د هغې دا خو موږ پښتانه یو زموږ د پښتنو لپاره داسې یو سیستم پکار دی چې موږ په طریقه باندې د کلي یو مشر ساشي یا د تحصیل په سطحه یا د کوزده په دغه باندې موږ یو داسې سیستم جوړ شي چې په صحیح لیول باندې موږ دا شی برابر شي او کومې تروړې چې راغلې وي دا 3 تروړې وي او په دې ځای کې چې کوم تقسیم شوي وي دا یوه ده به او دا موږ دې خلکو ته په دې باندې ورکوو چې لکه ټولو ته ورسي نو اوس هغه تروړو والا چې کوم دي اوس پرون چې کومې تقسیم شوي هغه 3 تقسیم شوي دي نو هغه 3 کې چې کوم دی نو دغه کوم چې پاتې شوي دي دا جاخه په دې باندې په دې باندې دا جاخه دوی په دې باندې جوړه شوله چې وایي تاسو مخکې 3 ورکولې اوس تاسو چې کوم دی کم کسان چې پکې پاتې شوي دي نو هغوی غواړي هغه خپلې تروړې او دوی اوس هغه لیول هغه کسان وروسته کړل نو آیا دغه هم په دې کې پکار دي که نه چې خپلې تروړې ورکړی شي دا جاخه هم پکې خلک شي د سهار نه چې زموږ نن دا درېیمه ورځ ده چې راځي او بیا ځو چې تر خانو بس روزګار خو دغه دی چې موږ ته دا رامخې ته کړی دی وایي موخت کاته کې تاسو ته وړه میلاوېږي د موخت کاتې دغه حساب دی چې ټول د ځوانانو د سپین ږیري او د بوډاګانو ته ولاړ دي او شرمېږي دا خو موخت کاته کې ذلت میلاوي ذلت دی بلکل ذلت دی دونه عذاب چېرته هم دی لکه دا کوم عذاب چې موږ پکې اخته یو راشه دې مسایلو ته ګورئ که نه ګورئ څه ویل غواړئ دا ویل غواړم چې دا محکمه ده وجه دا ده چې دا د دې خلکو خپل عمل دی موږ وایو چې دا تکلیفات د عوامو د خلکو د مشرانو د مشرانو او د سپینګرو د مسایلو چې کم شي دیواني شي زموږ په وسطه کې باندې دا په خبرانه باندې تاسو خپل اواز چې کوم دی نو موږ تاسو د اواز درته وکړو کې په ټول راپار اواز ورسته هوا هر طریقې چې باندې سره دا یو ذریعہ ده دا موږ تکلیف دا ذریعہ دا نو چې دې خلکو ته بیا لکه مطلب دا شی وته سیوا کی د دې مدارک څونه هغه خبره دا مناسب دا خبره ده چې دا په زرګونو آبادي ده او شل تروړې یا 100 تروړې دي څه شي سیوا کی نو دا حد سیوا کوي دی نه دا د کلی په سر کې نه وساله دي حاجی فری دي نه ورکه بار یو دکان کې دی ارزان اسی دي نه وکم اصل نه خلک دي کومه دا ده چې دا واسه دې علاقې ته کومه علاقه وي هغه علاقې چې کوم دی په دې کې منشن کې د آباد شوی سپورټ یونین آباد یونین فصل بورډ جونګړه او جدي نو دا شګې سپر مقال سره آباد خپل متعلقه چې زمونږ بي چې دی نه هغه مشوالي وو خدای پاک دې ولې هغه مړ شوی انا لله وانا اليه راجعون هغه مړ شوی باقي چې دی نه هغه بعد چې دی نو امنیت چې دی امامت خان دی هغه مړ شوی
هغه خو نه هغه ژوندی دی عمر چې هغه په دې طرف نه دی چې په لاس کار هغه غریب په لاس کې دی مټول مچ راشه دوست تاسو څه ویل غواړئ ګوره ته په لاس تاوې ته ستا به وس کېږي خو د بل به نه کېږي موږ صرف دا وایو کنه چې موږ له دا فری نه راکړي ټیک ده موږ خیراتوار نه یو موږ ته صرف دونه وکړي چې لکه یو تروړه مخکې په 1300 وه اوس ترانه په 800 روپۍ کې خو په هر یو دوکان کې دا نه چې به دا یو ضلالت دی دا ټوله محله ده او دلته صرف راټولېږي که نه دا زموږ دپاره د شرم خبره ده او موږ له پکار چې دې نه راځو ټیک ده نو دوی بیا موږ له بیا په خپله کورونو ته دا زموږ حق دی موږ خپله ځان شرمولی دی دوکان ته ناست یو ټیک ده نو مه راځه تاسو مطلب دا چې تاسو ته د دوی په اسانه ملاوي کې په عزت کې ملاوي عزت موږ ته فری دی نه راکړي په 400 دی په 500 دی په 800 دی په 1300 دی او په هر یو دوکان کې لکه څنګه دا سپینه درونه نه خلکو کې وړه شارټیج نشته اګرانه ده ټیک ده چاته دا आवाज دی بل هغه کسان چې منشن کړي تاسو بس چې څوک کولی شي موږ وایو د आवाज خبره موږ صرف باور صرف په الله ده او په الله باندې باور ساتي ظالمانو زه کورونو ته جزاک قدرمندو د دې ټیم سره موږ ټیم پروګرام ټیم تکمیل د پروګرام سره کې اجازه ته